عمره او فلان کې مرتباد او دی مرتباد او دی راولې حالت مونږه په دې باندې کړیو نه غي لګیا دي د پوره دنیا خطه په بل باندې اړای نن مسلمان د کرکټ په انتظار دی حالان کو ګوره ترقی یافته چې کوم ملکونه دي کنه ترقی یافته چې په ټوله دنیا کې دغه د ټیکنالوژي په شان ټیکنالوژي وسره نشته دغه په شان قابل خلک نشته هغه کرکټ ته فضول لوبه وایي چین جاپان د ټوله دنیا ټوله نه ترقی یافته ملکونه دي د کرکټ ټیم شته د کوریا ورپسې دویم نمبر دی کرکټ ټیم شته امریکای د کرکټ ټیم شته په یورپ کې صرف د انګلند نه علاوه د بل چا د کرکټ ټیم دی نن زموږ مسلمان د کرکټ د پاکستان په بیلات باندې چې څومره خپکیږي کنه قسم دې ګورم د فلسطین په مسلمان باندې خپکیږي چې دې ویني تری دی لګیا ها چې کله زمان او جوان بچي کله مطلب زمان او جوان هغه د يهود نصارا په تهذیب او تمدن باندې فخر کوي نن زمان مسلمان هغه د يهود نصارا په تور طریقو باندې فخر کوي او نن زمان مسلمان هغه مطلب د جهاد د اصولونو خبر نه دی هغه د قران د اصولونو خبر نه دی هغه نن د خپل مطلب مشرانو دښمنی کوي تاسو ګورئ کنه تاسو ګورئ کله چې روس په افغانستان کې ذلیل شو او رسوا شو او تباہ برباد شو هغه چې کله بیا د سروې د پاره خلک رولېګل چې تاسو ورشه سروې وکړي چې موږ په افغانستان کې ولې ناکام شو د سو کالو سروې نه پس چې کله اغي بیا لاړل دا زموږ یو تبلیغي مرګرو الله دې قبر د نور ډکی د اختر پښو باندې وفات شو غیم ته دا خبره کوله هغه خپل رشیا ته تلو وی په رشیا کې وی موږ روانو خاصو دې جامې وی ګیره می پټکیمو وی یو جینې منډه والا وی چې کله موږ دوه قتل داد سره اتو شو نو موږ ته تاسو پیغمبران یې نه موږ ته نه موږ پیغمبران نه یو موږ د اخري پیغمبر امتیان نو وی چې نه تاسو شکل او صورت خو زموږ پیغمبرانو دي زمون په عبادت خانه کې چې د موسی علی السلام کوم تصویر دی نو هغه ستاسو په شان دي ګیره دو ویختی دي غټ غټ او پټکی والی دي وګدي جامې دي او عصا د وسره زمون د موسی علی السلام تصویر دا مطلب لکه تاسو داغه په شان دي تاسو پیغمبران یې موږ نه موږ پیغمبران نه یو موږ د اخري پیغمبر امتیان یو وي بهرحال وي بیا موږ ته تاسو کو چې ته ان زنانه ذاتي او په دې روډ باندې لګي منډي وي دا خبره ده راته ویل چې موږ ته په سکول کې خې په سکول کې چې ان قریب دا يهوديان و ان قریب زمونږ مسلمانانو سره یو عظیم الشان جنگ را روان دي نو کوم سره گاډی نینو کم از کم چې موږ 2 غنټې منډه والی شو زه روزانه 2 غنټې منډه وایم اغه د پینځم نه تر د لسمه پورې ورشو ګوره اسرائیل او رشیا والا د پینځم نه لسمه پورې خپل ماشومان د سخی فوجي ټریننګ ولا ور کوي مې خپل ویډیوګانې کتلې دي هغه فوجي ټریننګ ولا ور کوي او زموږ د پینځم نه لسم نه د پی ټی ورته کوي څو ورته کوي چې لسم پاس کوي نو سوي هغه سپک نومي بیا ډمي پی ټی ورته کوي کنه ټولکی وسره وای به لسم نه پینځم نه شروع شل لسم پورې د پی ټی کوي چې مکل زمانو جوان پی ټی کوي نو دی بجهاد سوکي او ورشه نن دغه خزم مطلب په منزله د فوجي ده او دغه ماشوم په منزله د فوجي دی هغه پینځم نه لسم پورې ورته کوي دا فوجي ټریننګ ورته کوي او زمونږ الله دې معافي وکړي زمونږ مسلمان افسوس زما عزتمندو حد درجه ور د الله په منځ باندې مجرمان به یو چې مثال کې دوه پر مونږه سو پړل مونږ د سبي مخيو کا خبره مې د کوله کله چې روس والا لاړل کنه او تحقیق وکړو نو هغه وی چې په کم ملک سلور سيزونه سلور میمه پکې دا هغه په اسمبلی کې دا خبرې دي ها دا موږ خپل مرګري ویلو دي خپل ته تلو وی په کم ملک سلور میمه سلور دغه ملک لا شکست ورکول دا ډیر ګران کار دی اگر کا غي سره وسایل ني او مو سره وسایل دي هغه کې ټول نه اولنی میم مدرسه کشمیر کې مدرسه نشته کنه 70 سال کې دومره شان دي زه اخلاص نه کوم دغه څنګه ها دا د فلسطینی مسلمانان د 75 نه لګیا دي غریبانان وال پوری 75 سال شو 48 کې اسرائیل په وجود کې راغلو 1948 کې الته مطلب لکه سنشتہ الته غي مخې د دې مدرسې ختمي کړې وي ولی مدرسې نه به عالم روزي مدرسې نه دویم نمبر نوم او مولا روزي سلور میمونو کې دویم نمبر میم هغه مولا دی مدرسې نه مسوک روزي مولا به روزي
نو مولا به راځي بیا به 3 نمبر مين مسجد آبادی او دی په مسجد کې چې کله بیا درس کوي نو بیا به مؤمنان پیدا کیږي نو بیا به مجاهدین پیدا کیږي نو چې په کوم ملک کې مدرسه وي مسجد وي او په دې کې مولا وي او په دې کې مجاهد وي دی په خپل اسمبلی کې دا خبرې لیکلې دي غټي لکه څنګه د افغانستان په اسمبلی کې د دې د بادشاهانو تصویرونه یا مطلب مخصوص مقام ته خلک لاړ شي الته د سي بورډونه لګول لکه څنګه مدرسې دا پوسټر لګیدل دي الته د دې د رشیا د روسیانو په اسمبلی کې دا خبرې لیکل شوې دي چې په کم مدرسه کې په کم ملک کې سلور میم وي هغه میم له تاسو کلم شکست نشي ورکولې چې هغه مدرسه ده مولا دی مسجد دی او مجاهد دی نو وګوره زما عزتمندو یعنی فلسطین کې وګوره دا سلورونه په کم حالت باندې دي د بیت المقدس د امام ګیره نشته د بیت المقدس د امام ګیره نشته ګیره به صفا خېلی دي او چې کم لباس کې سره خوا کې يهوديان نصارا دي هم په دغه لباس کې هم دغه امام هم دي شریف شاه صاحب رحمت الله علیه خپل واقع ذکر کوي کنه وی ورغلم یو امام او یو مؤذن هغه دوه اول د سیګریټ اوس کلو او سیګریټ غشیم دی کیخو او بیا په ما خپل باندې ورمخ کې شو او محراب کې ګیره ځوړند وغیرہ واغسته لکه د واسکټ شان دی واچول ورمخ شو مونږ کو بیا لاړو دا خلکو نه دا لري کړي دي نن ځکه غریبانان ته پوښتنه کوله د دې خسته مثال افغانستان وګوره افغانستان کې مدرسه و مولام او مسجد او مجاهد مو تاسو شو وای چې 50 ملک حالانکه اس فلسطین سره صرف یو ملک دی کشمیر سره صرف یو ملک دی او وګوره مطلب لکه 50 ملک له شکست ورکو کو ورنکو اټم بم وسرو میزایل وسرو ټینکونه وسرو وسایل وسرو شلیدل سپلې وي او هغه ماته ګوډه مې خپل ست سودان کتلو اسلحه په پړو باندې تړلې په پړی باندې د سي اسلحه وي لیکن وګوره شکست ورکو کو ورنکو زمو په خطه کې دا یو میشن روان دي یعنی مولا خو د دې بدنام کو چې یعنی څه شو دښمنی شو وسره مدرسې والے د بدنام کړل مجاهد د لګړ غټ وختو ولا را پیدا کړل خلک په د حلال کړل برانی علالول ولا الله اکبر لاندینی غریب لا اله الا الله محمد رسول الله الګا د برانی سید کو لاندینی سید جهاد په د الته بدنام کو مدرسې در له بدنامي کړی د شړولو کوشش یې کوي علماء د لو وشتل داسې تنظیمونه روچت کړي چې علماء د بدنام کړل حالانکه مخکې به ان عالم به څومره عزت قدر احترام نن به یو ور کوټي مطلب لکه معشوم را پاسې شپاړه سول اسکالو معشوم به را پاسې کنه لکه د مطلب لکه خپکیږم په دې خبر باندې زما یعنی ګوت چاته نه نسم عوامي خبره کوم اباز مې یو کلیپ وکړو ډیر زیات خفه شم په دې باندې لکه وګوره ابو دغه طوفان اقصا غ مارچ شو کنه یو نوجوان الله دې ته هدایت نصیب کړي زمون بچی دی زمون ورور دی زړه نه مطلب نه بد دعا کیږي او خپکیږي به نو هغه په خپل هغه ویډیو شیر کړی دا وی یو سپیر غلیو غپېدو او سو ته لاندې سپیر غلیو او غیبه ته مطلب لکه ناری والی حالانکه په سټیج باندې څوک ناسو علما لاندې کثرت پکې دا چو د علماء هغه سویلي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله د پیغمبر قران او حدیث ته ویلي غپیدل او چې دا عالم چې د پیغمبر وارث هغه ته سپیو ویلي او چې کوم لاندې راغلی هغه ته سپیو ویلي نو مطلب لکه دا سره شو وای دا بچي به زما جهاد وکي دا زما رور دی به جهاد وکي دا زما بچي به جمعه ته راشي دی به زما په خبر باندې اعتماد وکي تاسو شو وای چې کله تاسو زما په خبر باندې اعتماد پاتې نشو کنه او تاسو ته مالکه د جهاد ټیم دی راځي لکه جهاد فرض دی چې برزو تاسو ما سره زی تاسو زما په خبر اعتماد نشته نو تاسو زما چې به مطلب لکه دا حرام دی دا مکوي تاسو زما په خبر اعتماد نشته تاسو به دا حرام نه سمنه شي دا چې کله تاسو ما سره مینه وي تاسو ما سره محبت وي تاسو په ما باندې اعتماد وي تاسو به زما خبره مانی او چې کله تاسو ما سره مینه نشته محبت نشته اعتماد نشته تاسو به زما څخه خبرو مانی او چې کله مونږ او تاسو یو بل نه لری کو کنه نو قسم دی بابا مثال کې دوه پر همدا حالت زموږ تاسو می کوم چې نن د فلسطین دی او نن چې کوم بیا د کشمیر دی بابا مثال کې دوه پر زموږ یعنی سي زموږ تربيت کول والا بیا سوکني دي د وجه خپل مدرسې او جماعتونه علما او جهاد دا سدي انده الله ټول نه خو عمل شي دینو هغه داري ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص صحابه خپل مسکین ناستي یو ته وي یار کم داسې عمل وي چې د الله په نسبت باندې ډیر غټ عمل وي یار کم داسې عمل وي چې د الله په نسبت غینه بل اوچت عمل نشتا الله یاتون نازل کړل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون اے مومنانو دسی خبر مکه وی چاغه نشي کولی او ولې د الله په نس نه خو خبر دادا چې تاسو مطلب یو خبر کوي خو کوي نه
لکه نن چې څنګه مونږ یو او بیا الله وی او زه درته ښیم چې زما ټولو نه خوښ عمل زما پسې نیز باندې څه دی ان الله يحب الذین ان الله ان تحقیق دپاره روړ دی ان الله یقینا يحب الذین الله ورسره مینه کوي. دا جمله ډېره عجیبه ده. یو خو دی که نه چې مونږ د الله سره مینه کوو، مونږ څه کوو؟ مونږ د الله سره مینه کوو. او یو دا چې الله ورسره مینه کوي نو هغې څه وفرمیل ان الله يحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. یعنې دي څه وي؟ دي د الله په لار کې جنګ کوي، د دشمن په مقابله کې سیسه پهلای ہوئی دیوار په شان دي ولاړي. د الله په نسبت باندې ټولو نه محبوب حلقه دا دی. ټول به انشاءالله د فلسطین وروڼه په خپل دعاګانو کې یاد ساتو. مدد مسله راله امداد مدد به هم کوو انشاءالله. او چې څومره پورې مطلب لګو په خوله باندې کولی شو، په خوله باندې کوو، کو د موبایل په ذریعه کولی شو د موبایل په ذریعه به کوو، او کو د مالی امداد په ذریعه باندې د مالی امداد په ذریعه باندې به کوو. خصوصا انشاءالله مخکې جمعو کې کوم موقع میلو شوه د امام مهدي او د دجال او د دجال تنظیمونو باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم روایت ذکر کړی دي. اب د ذکر کم ځکه چې یعنی مطلب لکه مونږ زمانه په باندې د شر القرون زمانه په باندې رااله او د شر القرون د زمانې د مسلمانانو لپاره د ځمکې لاندې طرف د الله پیغمبر ویلي هغه خدي وي. یعنی مطلب موجوده وخت زموږ لپاره د ځمکې د لاندې طرف خدي بره طرف تش د فتنو دي. الله دې د فتنو حفاظت وکړي. واخر دعوانا الحمد